یو کس تپوس کوي چې زما ابایي وطن چیرې دا پیښور دی. ټیک شوله پیدایشي ابایي د اوسېدو استوګنه دا زما پیښور وطن دی. زه کاروبار کوم په پنډۍ کې ملازمت کوم نوکري کوم ما ځان سره ښځه بچي هلته منتقل کړي دي. ټیک شوله اوس زه چې چېرته پیښور ته راشم چکري نو زه به دلته اوس مسافر حسابېږم که مقیم به حسابېږم. دا مسله څنګه ده؟ نو ګوره د دې جواب ځان سره یاد وساته. که یو سړی د پیښور نه زه به هسې مثال پیښور ورکوم او نور تاسو په بیا هر ځای کې خپله مسله هغه فټ کولی شئ. د خپل ابایي وطن چې پیښور دی د دې نه منتقل شو پنډۍ ته، ښځه او بچي د ځان سره بوتله. نو ګوره که د هلته د مستقل اوسېدو اراده وه، مستقل سکونت هلته د اختیار کو او پیښور ته واپس د راتلو د اوسېدو دپاره د ده اراده بلکل نه وه، نو پیښور د ده وطن اصلي پاتې نه شو. پیښور د ده وطن اصلي پاتې نه شو. که دی چېرته چکري پیښور ته راتلو نو دی په لاره مسافر دی چې په پنډۍ کې په کم شهر کې اوسېږي او د هغه شهر د آبادۍ نه راووتو مسافر شو. په لاره مسافر دی او چې پیښور آبادۍ ته راورسي که نه او د 15 ورځو نه کمه ارادې وه نو به دی څه وي؟ مسافر به وي. او که د 15 ورځو یا د دې نه زیاته ارادې وه نو بیا به څه وي؟ بیا به مقیم حسابېږي. دا مسله خو داسې شوه. اوس که داسې وو چې پنډۍ ته دی منتقل شوی دی خو هغه کوم چې د ابایي وطن دی که نه نو په هغې کې د جیداد دی، د هغه کور دی او د هغې سره د تعلق پریښی نه دی یا د موسم په وجه دی بل ځای ته منتقل شوی دی او د هغه وطن سره د تعلق پریښی نه دی او د هغې نه مستقل د وتو اراده د ده نه ده. نو ګوره بیا د ده دپاره وطن اصلي پیښور دی او پنډۍ ده. چې کله دی د دغه پنډۍ نه دی پیښور ته راځي نو په لاره خو به دی مسافر حسابېږي. ټیک شوله خو چې کله د پېښور حدودو ته او آبادۍ ته داخل شو نو اوس که د ده د 15 ورځو نه کمه اراده م وه، 2 او 3 ورځې اراده م وه، نو چې څنګه د شهر آبادۍ ته داخل شو نو دی به مقیم حسابېږي، مسافر به نه حسابېږي. او واپس چې بیا د پیښور نه ځي او د شهر د حدودو نه وځي نو په لاره خو مسافر دی خو چې کله په پنډۍ کې په کم شهر کې دی اوسېږي او د هغې حدود او آبادۍ کې داخل شو نو بس اوس به هلته دی څه حسابېږي؟ مقیم به حسابېږي او مسافر به نه حسابېږي. دا مسله شوه جي ښه. دویمه مسله دا وکړه چې یو کس وایي چې یاره مسافر باندې خو جمعه دا واجب نه ده، خو که مسافر وایي چې یاره یو ځای کې ما پړاو واچو، یو ځای کې مې دمه کوله په حالت د سفر کې ما د جمعې ورځ د جمعې د مانځه ټیم دی نو زه جمعې مونځ کولی شم که نشم کولی. نو ګوره مسافر باندې د جمعې مونځ واجب نه دی، دا ده ته رخصت دی. ټیک شوله چې دی د ماسپښین 2 رکاته قصر فرض مونځ 2 رکاته وکړي. خو که یو مسافر وایي چې زه د جمعې مونځ کوم نو دا د ده دپاره عظیمت دی، بهتره ده، اجر او ثواب او افضل کار دی چې دی د جمعې مونځ ته څه حاضري وکړي او د جمعې مونځ وکړي. اگر که په دغه شهر کې جمعې مونځ کېده که نه او د مانځه ته حاضري ونه کړه او خپل ماسپښین مونځ 2 رکاته فرض قصر یې وکړو نو دا د ده دپاره رخصت او اجازت دی، خو چې جمعې ته حاضر شي نو دا افضله ده. 2 خبرې شوې. درېیمه دا شوه یو کس دا تپوس کوي چې آیا زه د خپل کور نه د دیاړۍ مزدورۍ ملازمت دپاره روزانه د شرعي سفر په اندازه باندې ځم، یعنی 78 کیلومتر یا د دې نه سیوا برابرېږي، نو آیا روزانه به ماته د مسافر حکم متوجه کېږي؟ نو او چې کله روزانه ته د خپل کور نه په دومره اندازه باندې ځي چې شرعي سفر برابرېږي نو چې ته د خپل شهر د آبادۍ نه وځي نو تا ته د سفر احکام متوجه شو. 4 رکاتیز فرض مونځ کې به هم قصر کې، که روجه وه نو روجه چې نه نیسي په سفر کې به تا ته اجازت وي او د جمعې مونځ به په تا باندې واجب نه وي. او چې کله بیا ته واپسۍ کې راځي نو په لاره مسافرې خو چې د خپل شهر آبادۍ ته را داخل شوي هغه د روزانه ولې نه وي نو بس دلته به بیا ته څه مقیم به حسابېږي، مسافر به نه حسابېږي. دا یو څو ضروري مسلې وي او ملګرو تپوسونه هم کړي وو، اهمې وې، چې د ملګرو سره یې شیر کو. جزاکم الله خیر. احسن.